लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अल्लाह की रज़ा के लिए। ये कुरान पाक के तर्जुमे का वीडियो है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, पश्तो में भी। ये पाकिस्तान कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद में मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब फरमाएंगे। ये वो आयातें हैं जिन्होंने दिलों के पत्थर पिघला दिए। आए सूरत बकरा की वो हकीकत सुने जो दिल बदल देती है। क्या आप जानते हैं कुरान दिल की जंग को कैसे दूर करता है? सूरह बकरा के आयात 74 से 77 पर असर पश्तो तर्जुमा। बेगुनाह खल्क़ पे इल्ज़ामुन नक़ूल तोहमतुन नक़ूल दाद यहूदियानो द मशरान द्री खबासतुन उस चिकम मौजूदा यहूदी मदीना की मौजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़माना की और अल्लाह कुरान डालेगा और दी तखबत वा दा कुरान हक दे दा पैगंबर हक दे खुदी भी ईमान न ददी सलूर किस्म जिक्र की यौ हवा यार मुहर्रिफीन तहरीफ बैठो द्वेम बकी मुनाफिकान त्रेम बकी अमियान और सलोरम बकी पीरान साहिबान मशरान चिदागी खबर अबा मन निकला उस दिन नदी आयत की यहूदियानो द बनी इसराइलो दजरत लखवाले बयान चिददी ज़रूरत द काम नजात सफर त्री किस्म काने जिक्र गई सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक ब्या गोर एक लक्षु ज़रूना स्तासु रुस्तु ददी बयान फहिय कल हिजारा दब ज़रूना स्तासु पशान दकानु दी औ अशद कस्वतन या ज़्याद सख्त पतलक वाली की उस पर मऊल की विलिशी उस्ताद सुदासुना तुमरा गलती जिदा तवी व इन्न मिनल हिजारति यकिनन लकानुना लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार हागदी ची उचावदी रवानिशी दिन वले व इन्न मिनहा लमा यशक्कहु औ यकीनन बाजी दकानुना हगदी चिकल उशलीगी उचावदी फयखरुजु मिन्हुल मा नुरवानिशी दाबीन व इन्न मिन्हा बाजी दकानुना हगदी लमा यहबितु चियरीगी राव वर्जीगी मिन खशियतिल्लाह वजीद यरीद अल्लाह लुई कमर अगर सब नराव वर्जीगी अदबान हेबत राशि अल्लाह या वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून औ नदे अल्लाह गाफिला नहरी कारूना चिकमता सुकवे ददी यहूदियान दासुना तुमर गलती कुरान व तहर वक्त बयानेगी नबी अलैहिस्सलाम को वजूद दे खुददी ज़रूर की नरमाल दराज अल्लाह काने यौवी कमर दे दास कान इश्तदे चिदागीन वली और चीनी और दरियाबून रवान दी दास कान इश्ते चिदागीन सास के ऊपर औजी और दास कान इश्तरे ची ऊपर जिंदरा उठी खुदा अल्लाह या रबी राशि खुदे राव बोल सके
یعنی دا لوی کمر لوی کانی دا الله دا خوف دا یری دا خشیت اثر قبلی اثر نه متاثر شي او اے یهودیان تاسو دا زونه دومره کلک دي چې تاسو باندې هیڅ اثر نه کوي ځکه سورہ حدید کې ورستو راځي الله فرمایي لا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب اے مسلمانانو تاسو د یهودیانو شان دي مکیږئ یعنی خپل دا زونه دومره مک لګوئ لکه څنګه چې د یهودیانو زونه کلک دي حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چې د کم سړی د سترګو نه اوښکې وڅڅېدل د وجې د یری د الله نه نو دی به جهنم ته نه ځي لکه څنګه چې د تینه پی راوځي او دا پی بیا ته واپس کېږي نه داسې به دا سړی چې دنیا کې د الله یری نه جړه کړي نو دی به جهنم ته نه ځي بل حدیث کې راځي د انسان بدبختیا ده یو دا چې د سترګې کلکې شي موچی شي او د هغې نه اساس کې نه راوځي دویم دا چې د ده د زړه کلک شي قساوت قلبي او دریم چې دی اوږده ارمانونه کوي او لوی منصوبې جوړې کړي دي دا به کوم او څلورم د دنیا حرص دا سلور کارا چې چا کینو دی لوی بدبخت دی دغه بدبختۍ له دا کافی ده چې دی د دنیا تمه ساتي د دنیا حفظ ساتي زړه یې کلک دی او سترګو نه اوښکې نه راوځي نو دی لوی بدبخت دی نبی علیہ السلام یو ځل لاس کې یولس وو یا نه کاڼي را نسلیو نو هغې به تسبیحات ویل ابو ذر راغلی فرمایي ما به د دې نه بیړاره اورېده لکه څنګه چې د مچۍ اواز راکوي داسې اواز به د نبي علیه السلام د لاس نه راته دا اووه کاڼي یا نهه کاڼي دې به تسبیحات ویل هر شي کې شعور شته دی ادراک شته دی حس شته دی خو موږ او تاسو بې نه پوهېږو بیا دا کاڼي نبي علیه السلام ابوبکر له ورکړل نو دغه اواز و بیا یې عمر له ورکړل نو دغه تسبیحات و بیا یې عثمان له ورکړل نو دغه تسبیحات چې کله یې واپس واخیستل او کېښول نو بیا د اواز بند شو دې کاڼو د الله تسبیحات ویل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي احد یو غر دی موږ سره مینه کوي موږ ورسره مینه کوو دا بوټي دي ونې دي کاڼي دي غرونه دي هر څه د الله تسبیحات کوي ومنګ او تاسو په نه پوهیږو نو دلته الله فرمایي داسې کاڼي شته چې د هغې نه د اوبو ولي روانې دي داسې کاڼي شته چې یو ساس کې ترې راوځي او داسې کاڼي شته چې د الله یره قبلې اثر اخلي او دا راوغورځېږي نو ای انسانانو ستاسو دا زړونه د کاڼو نه کمرو نه زیات سخت دي داسې مه کوئ افتطمعون ان یؤمنوا لکم دا اوس خطاب دی نبی علیہ السلام ته صحابه او ته مسلمانانو ته چې تاسو د دې يهوديانو ایمان تمه ساتئ چې دی وګړي دین راوړي مسلمانان بشي دا تمه مه ساتئ د دې زړونه کلک دي ډېر سخت دي دی ایمان نه راوړي افتطمعون آیتاسو تمه لرئ تمه ساتئ ای یؤمنوا لکم چې دی به یقینو کی پتاسو دی به باورو کی پتاسو استاسو خبر به ومني وقد کان فریق منهم یقینا ویوډلا د دینا یسمعون کلام الله اورید به کلام د الله تورات ثم يحرفونه بیا به تحریف کو باغی کی من بعد ما عقلوه رستو د دې چې پوه بشو پاغې وهم یعلمون او دې ښه پوهېدل چې موږ ګناه کوو تورات کې دې تحریف کړی حلال به حرام کو حرام به حلال کو د نبی علیه السلام صفتونه ورته معلوم خو هغه به پټ کړل چې خلک په ایمان درانه وي دا اوله ډله محرفین چې دې به تورات کې تحریف کوو لفظا او معنا دوی مډاله د منافقانو یو خو هغه منافقانو
چې ځان ته مسلمان وي دا هغه منافقان نه دي دا په يهودو کې منافقان وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې دی مخامخ شو مؤمنانو ته قالوا ندی بویل آمنا من ایمان راوړې دې کله چې نبی علیہ السلام مدینی ته راغی او مدینی کې يهوديان آبادو نو مدینی خلق به يهوديانو نه تاسو کو چې دا سړی ځان ته الله نبی او پیغمبر وي تاسو د باره کې څه وایي ندی بویل آو دې رښتینی پیغمبر دی تاسو به ایمان راوړئ شئ نو چې کله به بیا ځان نشو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کله به چې ځان نشو بعضې د دینا بعضو ته یعنې ځان کې به یوځای شو قالوا نو دوی به ویل اتحدثونهم آیا تاسو بیانوئ دوی ته بما هغه خبره فتح الله چې الله غلبه درکړې ده تاسو لا علیکم اتحدثونهم آیاتاسو بیانوی دیتا بما هغا خبرا فتح الله علیکم چی اللہ غلب درکڑنا تاسولا لیحاجوکم به عند ربکم چی دی جگڑو کی تاسو سرا بدی پنیز درب تاسو دی بچی کل ځان کی یوزیشو نبیا بی ویل چې دا خو تاسو لوی ناروا وکړه دې ته تاسو د نبی علی السلام صفاتونه وویل چې او دا تورات کې شته دی نو دا خو تاسو ځان نه پخپله کار وکړه دا خو تاسو ځان نه پخپله په ځان دلیل جوړ کړ که سبا د الله دربار کې خبره څرګنده شي نو تاسو خو په ځان پخپله یو شی دلیل کړ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کله بچی جدا شو بعضی د دینا بعضو سره نو دی بویل آیا تاسو بیانوئ دیتا هغه شی فتح الله علیکم چې الله فتح درکړی دا غلبه درکړی دا پتاسو لیحاجوکم چې دی دلیل ونسی پتاسو به بدی خبر عند ربکم پنیز درب ستاسو افلا تعقلون تاسو ولید عقل نکار ناخلی دا خدا سے شواله په خپل چې چاړه راوخلی او ځان لاله تاسو ورته ولې لار سموي ته چې نن دا خبره کوي چې د الله نبی او پیغمبر دی دا قران رښتینی دی نو دا او په خپل به ایمان نه راوړي نو چې ته بل دا وایي چې دی رښتینی دی نو په خپل به ایمان راوړه خپل ایمان نه راوړی او منافقت کوي نو دا خو تاسو ځان باندې خپل دلیل جوړوي بیا به سوا څه جواب کوي اولا يعلمون آیدین کویږي ان الله يعلم یقینا الله کویږي ما بهوي یسرون چې دی پټي وما او هغه يعلنون چې دی سرګندې کدی دا خبر نه کی ولی الله ته نه پته نه اولا يعلمون آیدین کویږي ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون یقینا الله پی جنی هغه چې دې سپټي او هغه چې دې سرګندې शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।